बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा वसर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन। सूरत अहक़ाफ़ आयात नंबर 27 दे आयातना तख़वीफ़ी दुनियावी इजमाली और आयात की दे मके वाला तवई चे ए मके वालो तासु नगीर चाफेरा उगोरई चिसंगा कोमुन आगमा निस और नाबूस कड़ियो अहकाब चागा यमन के दे और द आदियान आगा अंजाम उगोरई स्तासो और शाम पमियंस की द समुदियानो चे कम आशर शवे दे आगा उगोरई बल यमन और अहल मदियन कौम सबा नतीजा बांध गौर हो गई बहिराए रूम और कौम दलूत अलैहिस्सलाम दागे ने इबरत हासिल कई। वलक़द अहलकना मा हौलकुम अल्लाह वही ताकीक सरा हलाकड़ी उमंगा मा हौलकुम चापे रस्ता सुना मिनल क़ुरा ए द कुल वालोना दसद पारा अल्लाह इबरत द पारा गोरावता। वलक़द अलबत्ता ताकीक अहलकना लाकड़ी उमंगा मा हौलकुम चापे रस्ता सुना मिनल क़ुरा द कुलना ओली द पारा द इबरत स्तासो वसर्रफ़नल आयात अवल्ला वही किस्मा किस्म बयान खड़ी उमंगा आयातुना अकलिया नकलिया वहिया लअल्लहुम यरजिऊन देद पारा जिदा खलक वापस हकदा लअल्लहुम यरजिऊन देद पारा जिदा खलक वापस राव गर्जी दो को परना फलौला नसरहुम अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा बल ज़ल्लू अनहुम वज़ालका इफ़कुहुम वमा कानू यफ़तरून। फलौला नसरहुम अल्लज़ीना पसुल इमदाद उन कददई आकसानो इत्तख़ज़ू जिनि वलियुदई मिन दूनिल्लाहि अल्लाह न इलावा क़ुरबानन दफारा दनिस देखत आलिहा मददगारान बल ज़ल्लू गनुम वज़ालिका इफ़कुहुम वमा कानू यफ़तरून। बल ज़ल्लू बल्कि दई न पटशु या बल ज़ल्लू गनुम बल्कि रुकशु दईना वज़ालिका इफ़कुहुम औ दा अदम नुसरत द आलिहा अंजाम द शिर्क दई दे वज़ालिका इफ़कुहुम औ दा अदम नुसरत द आलिहा अंजाम द शिर्क दई दे इफ़मा दरो वमा कानू यफ़तरून से सदई जोड़ोल दगे बस अंजाम शक गुरा अहम मसला सूरत के बयानीगी यरजी चिदा मंगवतारा मदद शवो द दई पारा मदद कोलो के बरकत ज़रूर शता दई मंगा ज़करा बलू चिद दई रा बललो के बरकत ते अल्लाह वही इस बरकतुम पकी निश्ता आई तथा सुवाई चरा मदद शेख जजान खबर न दी दारद दे द शर्क और पदे बाद ने सा रद्द शर्क ते पदे वाक़यात मुरतब कई। हाँ वाक़यात बागा पेरा मुरतब कई व इज़ा व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फलम्मा हज़रूहु
قالوا انصتوا فلما قضي ولى الى قومهم منذرین. گورا صورت ابتدا کے صدق د قرآن او صدق د نبی آخر زمان. اول صدق د قرآن او صدق د نبی آخر زمان د صورت اول کے بیان شو. د صد پارا د پارا درد د مشرکانو او د دې د پارا د جناتو واقعہ پیش کړي. گورا جناتم تصدیق د نبی علیہ السلام کړو، جناتم تصدیق د دې کتاب قرآن کړو. دلیل له چې دا ګوره حق کتاب دی. او دارنګ ذکر کوم کې قوم عاد او نور قومونه چې الله باغی باندې غضب راوسته اوس د غضب نه د بچ کېدو د پاره الله یو بل شی ذکر کوي چې هغه د الله کتاب. ها الله کتاب باندې به بچ کیږي. حاصل دا ده پیرانو دا الله کتاب اورېدلو ګور هغه تا نو څنګه اثر په هغه باندې شوی دی. لیلۃ الجن مفسرین وای دا وزل شوی دا پیرانو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وش په تقریرونه شوی دي. اول دا خو به اختیار او نبی علیہ السلام طائف ته تلو او بیا د طائف نه روانو خفا کما شومان پکانو ای ور پسې واړ ما شومان کړیو پکانو ویشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفر روانو طائف نه چې کله راته مکی تا لار کې او کندوا. اوس هغه کند کې لوی سړک بجوړ شوی جرنیلی لوی سړک پکې تللی دی او دغه کند ته ویل کېدل بطن نخلا. دخن بطن نخلا هغه ټیم کې دا کندراتو کندوا. اوس پکې خمازیدار پلن سړک تللی دی. ور سره حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ قرآن لستا دا جنات راول او دا الله کتاب واوریدو چې واوریدو یو بل ته وی چپ شي چپ. ځکه نبی علیہ السلام چې مبعوث شو د جناتو شیاطین بار قتل اغبن شو. شیاطین پزمک خوارو شو وی منگ بار نشو ته څه چللې نو خوارو وسنه کار شوی دی. یو پلا بل پلا ګرځیدل دغه بطن نخله ته چرال دا جنات. پیغمبر علیہ السلام سحر مسکو سورت اعلی اغیل استو کله چې دی جنات واوریدو نو پورن ایمان راړو. صد نصیبینو او صد نجرانو. باقی نور مبصرین واقعات لکلی دی پیرانو دعوت لکلی دی. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دعوت لخور شو نو پیران رال نبی علیہ السلام ته وی جمنګ له وخت مقرر کا چې موږ د باغې کې قرآن وای. نو سجنات راغلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبه سره نږدې هغه وخت د علاقه ټوله شاړه وا مروا گیټ باندې چوزي پخکته لاړ شي ال مسجد جن دی. دغه ځای کې نبی هغه ټیم شاړه وا دغه ځای نبی علیہ السلام جنات ته تقریر کړو. اوس هغه ځای کې جمعات جوړ کړی دی مسجد جن لوی جمعات ته. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او یې ځان سره بوتل او ما ته نه خرا کاغله داسي چې دینه ګوره اونځه زه هغه کې کینو لم نبی علیہ السلام لاړ. نو عبد الله ابن مسعود سے وہی ماشور اوریدو چې څه شور دی تر دې چې ډیر وخت تیر شو. کله چې نبی علیہ السلام فارغ شو واپس راغی ما ورته وی چې تاسو کو ډیر سار شو یا نن ډیر زیات جنات راغلیو. هغه ته می تقریر کو ما ته وی مشکیزه کې سشته کنا ما ورته وی او نبی ذو تمر او نبی علیہ السلام مان نه خراتا کړی وا. نو یو دغه واقعیا د غن واقعات حدیثو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناتو ته تقریرونه کړی دي او جناتو قرآن اوریدل لري. اوس دې ځای سوې دې ځای جناتو قرآن اوریدل دي نبی علیہ السلام ته پته نشتا چې جناتو زما قرآن واورید. الله وتعالى راولې غلا وا اذ صرفنا الیکا کلا چې موږ را وګرځول تا نفرن یو ډله من الجن د جناتنا یستمعون القرآن چې غوږ یې خود قرآن ته
قرآن تے غوږ کې خدا فلما حضروه هر کلا چې هغه حاضر شو قرآن دا قالو نو یو بل ته وی انصتو چپ شي چپ وی چپ فلما قضیا هر کلا چې فارغ شو نبی علیہ السلام د قرآن د لستونا ولو الی قومهم نو وګرځیدل دا جنات ولو مان روان شو الی قومهم خپل قوم ته منذرین یریدن کی قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم قالو جنات لاړل الک وایره د الله کتاب کنا نشکل لاړل قوم ته پورن دعوت د قران ورکو منګه چې چرته د دنیا سه اوینو نو بیا خپل ملګرو ته وو کنا ال تداسی او پلان کې خپل بیٹینګو کو کنا او که کبډی لتلی نو پلان کې خپل نیول وکړل کدا الله کتاب مواورې دیو بل تنو چنن پکې سو نن سم سواورې دل دا نو ها او نن پکې دا واقعیا بیان شو نسوک الا ماشاء الله او دنیا دا خبره چې واورو جناتو دا الله کتاب اورېدل لري فورن خپل قوم ته وای ان سمعنا کتابا یقینا منغا واورې دیو کتاب انزل چې نازل کړی شوی من بعد موسی پس د موسی علیہ السلام نا مصدق لما تصدیق کون کې د هغه کتابونو بین یدیه چې مخکې د دې قرآن نا یادی رسول کوي دا قرآن الی الحق حق تا و الی طریق مستقیم او دا قرآن رسول کوي لار نیغتا سیدھا خبرتا لار نیغتا یا قومنا اے زمنگا قوما عجیب داغی اللہ قبول کئی دعوت داغی دا اللہ وآمنوا بی او ایمان راڑی پدے یغفر لکم بخیبتا ستا من ذنوبکم استاسو گناونا ویجرکم من عذاب علیم او پنائی بدر کی تاسو لرا من عذاب علیم د عذاب دردناکنا د عذاب الکه موسی علیہ السلام د کتاب نبات انجیلو د عیسی علیہ السلام کتاب د عیسی علیہ السلام د کتاب تذکره او نکړه سوایو من بعد موسی پس د موسی علیہ السلام نا او ذکر د عیسی علیہ السلام د کتابونو کو چاغه چین انجیل داولی وای زکا د عیسی علیہ السلام ذکر د جنات ته بطور شهرت نو رسیدله او د موسی علیہ السلام ذکر بطور شهرت رسیدله د عیسی علیہ السلام ذکر اونکو د موسی علیہ السلام ذکر کو دویم جواب دادے یا تعلقی موسی علیہ السلام سر زیاتو د عیسی علیہ السلام نا پوئے گئی مولیان ډیری خو چرې چا کوم استاد سره می نه نو دا هغه استاد تذکرہ کوي انا چې هغه بل ځای نه ویلي خو چې کوم سره می نه نو د خپل استاد تذکرہ کوي لکه موسی علیہ السلام تذکرہ وکړه د جناتو او د عیسی علیہ السلام یې ونکړه ومن لا یجب داعی الله هغه څوک چې چا قبول نکړه بلنه د بلون کی د الله نو فلیس بمعجز فی الارض نو ند دے عجز کون کے پدیز مکہ کے اللہ لرا ولیس له من دونی او نبید لرا دا اللہ نا علاوہ اولیاء او مددگاران اولائک فی ضلال مبین دا کسان دیدی پا گمراہ اخکارا اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یغیا بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتى رد کئی دا آغا خلقو چی دائی دا اللہ داغ دعوت نمانی قیامت نمانی اغائی دا پارا
ګوره ثابت شوا چې قیامت ګوره حق دی او بیا غې د باره دلیل پیش کو چې آیا دا خلق ګوري نه آیا دا خلق سوچ نه کوي چې الله دا غټ غټ آسمانونه پیدا کړی دي دې ته نه ګوري اولم يروا آیا دا خلق ګوري نه اولم یرو آیا دای سوچ نه کوي ان الله یقینا الله خلق السماوات پیدا کړی دي آسمانونه والارض او زمکا ولم یغیا او نه دستړی شوی به خلقهن په پیدائش د زمکه او آسمان بقادرن قدرت لرون کې غلا پدې خبره ايخي الموتى چې ژوند کی مړو لرا خالق هم دے الله ستړکیږي ګورینا ولم یغیا نه دې ستړی شوی به خلقهن په پیدائش د زمکه او آسمان بقادرن قدرت لرون کرے غلا پدے خبرا ایوخی الموتا چی جوندی کی مڑو لرا بلاولنا انہو یقیناً دا اللہ غلا کل شیئن قدیر پار یوشی باندے قدیر قدرت لرون کرے ویوم یغرز اللذین کبرون پکمر از باندې چې پیش بکړې شا کسان چې کافر دي غلن نار په اور الله بوتوي الیس هذا بالحق آیا نه دا پیشی رښتیا آیا نه دا دوباره ژوند حق قالو نو دی بوي بلا وربنا ولنا قسم دے پر اب زمونگا دا خو بالکل حق دے قالا اللہ وہ دے بزو کل عذابا زا اسکی غذاب بما کنتم تکبرون فسبب داغا چتاسو کو پر کو فاصبر کما صبر اولو العظم من الرسل ولا تستعجل لهم کانهم یوم یرون ما یوعدون لم يلبسوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون ګور آیات کی تسلی ور کئی نبی علیہ السلام تا فاصبر زکا کافر نبی علیہ السلام تنگو کنا اے د کافرانو نبی علیہ السلام اعتراضنا کول نبی علیہ السلام بے تنگو اذیتن رسول اللہ نبی علیہ السلام لا آخر کی تسلی ور گئیں چھ اے نبی د خلقو اعتراضنا او خبرو باندې صبر کوا بے اوصلی کی گما سڑے چھ کلا بے اوصلی شنو بیا ته خبرې پاتی بے اوصلی کی گما استقامت لو سیس کنا ہمیشہ والے لگ کوا مطلب بسی چې اور شل رکعات ہو کې بیا میاش نه کې نا روزانه کوا 2 رکعات کوا نپل یادوم غره اور روزانه کوا همیشواله په کوا تهجد 2 رکعات کوا خو همیشه کوا که اور از باندې خډیرو کې او بیا میاش نه پاسي چې اوس می چټی را اثر زو هغه می برابر کړي زمونږه غره داسې حساب دی یو سړی راته وی که زه موږ وس نه کوم نو خیر دی ما ولې ویزو مری لته مالته خو مکه کې یو موس په یو لاک دی نو ما خو بل الله مزونه کړی نو ته دې نظر ورک دا سور شو دور راځي به هلته ما عزت ته وګورځي په چا کار کې خلق داسي او یغه ثواب مال وي بد دا خو مال ډیر شي ثواب دی وای که زه سن کوم نو خیر دی ما عزت عاشا الامان الامان پیسو د پاره دیونه وی چې دې ځای لګي دی او دې ځای گزاره به وکم چې کم ځای خډيري نو زوی وته رسې چې دې بسنګ دغه ځای کې نو کار کوي دغه باندې مونږ خپو وایو کله دین مسله شو نو بس نه پويګو نه ځان لره دین په مسله پويګم نه اولاد لا پويګم او زموږه بس کوي دي چې سکي او کله پیسو مسله شو د دنیا مسله شو د دنیا د مفاد مسله شو بیا هر سړی خيار دی اور سڑے پوئی گی لیوانے تو گورا آلاز داسی کی وہی سو پیسے خوراکا اس وہی یو لوٹ راکا اولی آگا پوئی تذکرہ دا گردش تے کنا ازے لیوانی ہم زین دے چھ دے کہ خو کمال اشتے دیشی کی ورطا راکا یو لوٹ
موږ دوره دنیا کې ځان ستړی کړی دی او دنیا کې مو ځان بالکل ډوب کړی دی او دنیا خوند را کوي ځان رسو که نه لکه کوړ کباړ دی هېڅ نشته ها دا مشران نو دا سپینګیري دا چې نوجوانانو دغه شانو که نه ښه ځای په ځای د دی محفلونه او حساب کتاب یو ځای ولاړ بل ځای ولاړ یو پر تلل بل اوس تې ځه لاړ شي چې تللی شي بس صرف کور پېژني او که نه دا ټول دغه حال دی ګورې ښه دغه حساب دی په ځوانای عمر یې سړی یو 13 کاله پورې دا په لاره روانې وي اسمان ما ټیکاو کړی دی کا خوا دې خوا شم اسمان جوړې را پریوځي څوک داسې هېڅ نشته ښه هلکه بس الله تعالی ژوند درکړی ځواني ده که نه غفلت کې نه تېرو غفلت کې نه تېرو ښه کله انسان د دنیا محبت ړون کی چرته د عہدې محبتي چرته د که نه د کور محبتي او چرته د نورو څیزونو محبتونه یې مړه سړی ړوند او کوڼ کي دین ته نه پاتې قرآن ته پاتې نه پېژني ها دې کې د عاجز وخت تېر شي ګیرې سپینه شي څوک بهر دی څوک خپله کیسو کې دی بیا آخر کې چې د لادو بادو پریوځي نو کور ته راشي او بیا هم که ټوخی کوي اولادو ته داسې ګوري زامن بابا خو ټوخید وایي لادو بادو پریوځي نو کلي ته راځي او دا ټول هر څه چا دپاره کوي اولاد چې ردی ژوند خیستی او مقابل کې اولاد بیا څه ورکوي خپل پلار ته ښه تاسو څه خبر یې دا پلاران نه دي د خپل اولاد د لاسه جاړي داسې پلاران دي د خپل اولاد باره کې وایي چې دی وینه نو خبو پس بیر حبیبا صبر کوا کما صبر لکه څنګه چې صبر کړو اولو العزم خاوندانو داغه اوچت همت من الرسل د رسولانو نا ولا تستعجل لهم او جلد مغواړه دی لره غضب تلوار د دی په غضب باندې مکوا تسلی نبی علیہ السلام تدا اولو العزم سوک دی سوک وی دامن چه دے دامن تبغیزیہ دے من تبغیزیہ من الرسل من الرسل یا غسو کوئی دا ټول پیغمبران یادی خو اغی بیا من بیانیہ یادی من بیانیہ من الرسل مانا ټول انبیاء اولو العظم او سو دا من نرے دا تبغیزیہ دے نچے تبغیزیہ دے بیا اولو العظم پیغمبران اغا پنز دی اولو العظم سوک دی اغا پنزا چی صورت عذاب آیات نمبر 1 کے ذکر دی اولو العظم نوح والخلیل المنجد موسیٰ وغیسیٰ والحبیب محمد دا پنز شوخا اے دا پنز اولو العظم پیغمبران دی اولو العظم نوح والخلیل المنجد موسیٰ وغیسیٰ والحبیب محمد دا پنځه اولو العزم دي کان نوم یوم یرونا الله وی گویا چې دی یرونا اوینی ما اغا غزا یو عدونا چې دی سره وعده کې دی شي نو یظنونا فعل مقدر دی ګمان با کوي دی لم یلبسو چې دی وخت نو تیر کړي په دنیا کې الا ساعه من نهار مگر یو سات درزنا بلا دا قرآن چې تا ته پیواز درکړې شو دا کافی دے پواز کې بلا اے دا قرآن رسول دی خلقو تا بلاغ دا قرآن بلاغ یعنی دا تبلیغ دے دا اللہ نتا ستا بلا مانا دا قرآن کافی دے دا پارا دا خلقو فحل یحلقو نو نہ تباہ کیگی نہ ہلاک کیگی دے پا انکار الا القوم الفاسقون مگر اغا قوم نافرمان قوم فاسقان واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह ज़मन गुनाहुना माफ़ की, अल्लाह मंग तपदीन इस्तिकामत नसीब की। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम उम्मत द पार सुमर द खैर दवागान गुख्ते ज़मन पर की सौ के नबी अलैहिस्सलाम सुमर शुरूर न पना वख्ते अल्लाह ज़मन ते हिफाजत हो की, अल्लाह ज़मन द टोल पहाल रहम हो की, अल्लाह ज़मन द टोल पहाल रहम हो की। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।